پرون چې مردان کاټلن کې کومه د پښتنو وجنه وشوله، کوم ډرونه ټیک وشو، نو زه په هریان دې ته چې د پی ټی آی حکومت ته زه سخت هریان یم. الیامین صاحب یې مذمت کوي، جنید اکبر صاحب یې مذمت کوي، ډاکټر امجد ویل زمونږ د علاقې معتبر خلک شهیدان شو. او د دې چې بیا کوم د خیبر پښتونخوا ترجمان دی هغه وایي یاره موږ دهشتګرد مړه کړه. موږ خو حق هریان دې ته چې دا دهشتګرد اخر وکم. په دې کې خو لس 11 کسان عوام مړه دي، دې نه علاوه چې کوم دهشتګرد مړه دي هغه دې خو ښکاره کړي که نه. کم ټایم کې چې دا واقع منځته راله هغې نه بعد بیا د عوام یې نه ورپرېښده، هغو باندې اور بلېدو، په دې خلکو اور بلېدو، اور پې بلېدو. او دې ځوانان ویل چې یار میترې ده هلته په حکومت تللی پولیس تللی دي، کاټلنګ پولیس تللی، مردان پولیس تللی دي. چې کله سبا له دوی ورغلي دي ځوانانو خانه ټول ځوانان او ماشومان او زنانه بوډاګان ټول پکې دا سوي دي، لګړه شوي دي. پرون خو څه کسان وویل زه خو په دې تمه وم ویل چې یاره موږ به سوات موټروی چې کوم انټرچینج دی دا ځای به بندو، نو سوات او دیر ته به دا لاره دواړه بنده شي، ښکته به ام پېښور او مردان دا طرف به ام بند شي. موږ خو په دې تمه و چې اوس په دغه لایعمل به وشي او دا به ښه غټ لایعمل به وي، موږ به هم ورته ورشو. خو په دې خلکو کې نه عقل شته، نه پکې شعور شته. دا سیاسي خلک چې کوم دی دا د مودو خره خلک دی، خو د سیاسي خلکو نه زموږ عوام خلک چې کوم دی نو دا د هغې بر سر خره خلک دی. ځکه چې موږ ټول عمر د دې سیاسي خلکو په خبرو کې راغلي وو، په مزمتو کې راغلي وو. لکه چې زه مړ شم ته که مزمت وکړې او که مزمت ونه کړې ستا مزمت کې ورسره د کوتاکشای ورکېږدم. بیا زه خو د منځه لاړم. اوس خو حکومت د دې پی ټی آی د خلکو د خفه کېږي پې مو، خو ستاسو خو دوه بیان راځي، تازه اتم دی په کسانو کې. موږ حق هریان دې ته چې اوس موږ اخر ته کم طرف ته لاړ شو، سوال جاري وکړو چاته. خو پښتنو دې سیاسي خلک او دا پښتانه خره خلک په دې کې به هغه خلک مري چې کم بې ګناه وي، کم چې پکې مظلومه خلک دی به رامنځته ځي. او دا نور چې کم دی که نه دی به عیش عشرت به کوي، مزې به کوي. چې کله دې سیاسي خلکو ته ترټ شو خطره شوله دا به یورپ او اسلام آباد او په امریکا او په یورپ او په هغه دوبو به کې په پراته خدای هم تباه او برباد که تاسو پښتانه خره خلک وئ دا اوس تاسو څه شی کتلی او څه شی را مخې ته کړی دی. زه کارین تاسو ته یم، خو چې ستاسو عقل او شعور نشته دی نو دې کې به دنیا شی خلک چې کوم دی دا د منځ نه ځي، دنیا شی خلک. او بله خبره دا ده چې دغه یو مشر منظور پښتون نه قدر احترام یې وکړه او پسې وردګې کوونه د قسم په خدای اوسه پورې خو موږ دا ویل چې یاره ښکته پنجاب ته به دا او جیلونو ته به ښځې د نبوځي او زیناګانې ورسره په دا ریاست داسې بې شرمه ریاست دی چې په کور کې به ورته ته ولاړې ستنې ته به یې تړلی او ښځې ته لور څه بله او ننګور څه بله مخامخ ستا زنا کوي. وی به نه ډېر عمر به پکې نه ډېر زر به د عمل شروع شي، ډېر زر به د عمل شروع شي، ډېر زر.